بل یو اعتراض دا کوي وای دا اهل سنت و جماعت احناف بریلیان چې دی د خپل اسلاف او بیا بالخصوص د امام اهل سنت د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت بارک وی چې دا معصومین دي چې د دین خطا او گناه نکیږي، دا معصومین دي. یاد ساته د اهل سنت احناف بریلیانو په کتابونو کې داسې الفاظ دي، داسې نظریات دي، داسې عقاید دي. انسانانو کې معصوم صرف انبیاء علیہ السلام دی او فرشتے معصوم دی، او کما پات استا دا افتراء او دا دروغ چې د امام اهل سنت د امام احمد رضا خان کندهاری علیہ رحمت او دا مفتی احمد یار خان نعیمی سے یا دا نورو خپلو اکابرینو د اهل سنتو بارکه چرتا په یو فتاوه کې، چرتا په یو تفسیر کې، چرتا په یو کتاب کې، چرتا د یو معتبر شخصیت په بیان کې یو جمله چرتا داسې وخایا، تر دې په اخبار کې هم نشه خوده، په یو زوړ اخبار کې هم نشه خوده چې دی لیکلی دي چې د اعلی حضرت صاحب او د مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب او د اهل سنت او د اکابرینو بارکه اهل سنت داسې نظریه لري چې دا معصوم دي. دا یو افتراء ده، دروغ دی، دجل دی، فریب دی، خلق لا عوام لا دوکه ورکول دی، او دا ټول د دی بغض دی د امام اهل سنت سره. ځکه چې امام اهل سنت قلم کو چت کړی دی نو په داسې بدعقیده او منافقانو باندې قلم چت کړی دی او د دې خصخ په دې باندې ردونه کړی دي. نور اسم نه دی، صرف د امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان کندهاری علیہ رحمت سره د دغه خلکو بغض دی، ځکه د دې باره کې داسې